ډېرو محترمو مسلمانانو د اتوار د ورځې یو طاقتور ختم د لا اله الا الله بهترین او طاقتور ختم لا اله الا الله کلمه طیبه د محترمو مسلمانانو تاسو ماشومانو له به هم ورځي. د دې ختم تاسو وکئ انشاء الله چې ستاسو څرنګې مسله وي، حاجت مو وي، پریشانی وي، مصیبت وي، تکلیف وي، الله جل شانه به په خپل حکم او ارادې سره سر ته رسي او دغې مصیبت او پریشانۍ نه به تاسو الله تعالی خلاصوي په کاملې طریقې سره. نو ختم هم اسان دی، ماشومانو له هم ورځي. نو کور کې زنانه راټولې کړئ او یو څو ماشومان راټولې کړئ، د دې ختم وکړئ. زه درته طریقه ښیم، په دې طریقه باندې انشاء الله چې الله تعالی به مو سره حاجت پوره کړي. یا کو کم هلکان دي نارینه دي، هغوی هم د دې ختم کولی شي. ځان له یو ختم راونیسي د دې، او انشاءالله دې ختمېدو سره سره به یو ورځ کې الله جل شانه ستاسو حاجت او ستاسو مقصد د خپلو خزانو نه پوره کړي. ځکه د رب خزانې ډکې دي، لیکن محترمو مو تاسو ته چل نه راځي. نن په دې کلمه باندې هغه تاسو ته زه ښایمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم مسلمانانو، تاسو به انشاءالله روغ جوړ یې، په صحت به یې. الله مو خوشحاله او کامیاب ساته. الله یې تمام مسافرو تمام مصیبتونه تکلیفونه ختم کړي. الله یې د مسافرو تمامې بندې لارې کولو کې. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه د لا اله الا الله ده. محترمو، دا دې ته علما کرامو اسم اعظم هم فرمایلی دی. دا یو داسې کلمه د محترم مسلمانانو چې د دې په مقابله کې ځمکې اسمانونه هیڅ حقیقت نه لري. ځمکې اسمانونه، ځمکه او کې چې څونه دننه څه دي محترمه، یا بهر څه دي، څونه غرونه دي، هغه تلې په یو چابړي کې واچولی شي، او د لا اله الا الله اقرار د بله تلې په بلې چابړي کې واچولی شي، نو دا په انشاءالله الله درنوي. محترمو، دا یو داسې طاقتوره کلمه ده چې الله جل شانه دا دومره وزنداره پیدا کړي، دومره چې د دې کې دومره طاقت الله ږدلی دی چې دا ځمکې او اسمانونه هم د دې مقابله نشي کولی. نو چې بیا یو انسان د دې وظیفې ختم وکړي، د دې کلمې ختم وکړي، نو محترمو هغه به د الله تعالی په نسبت باندې څومره طاقت وري، هغې کې به څومره وزن وي. نو راځئ د دغې وزن مقابله محترمو هغه په خپلو ژبو باندې وکئ، نو الله تعالی به ورسره ستاسو حاجتونه پوره کړي. طریقه کار یې دا دی محترمو مسلمانانو چې دا کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله دا د خپل ویونکي دپاره شفاعت هم کوي، د خپل ویونکي دپاره جنت هم واجبوي. ځکه که یو سړی دی هغه ټول عمر داسې تیر کړی، لیکن په اخلاص سره کلمه طیبه ووایي، الله تعالی د هغه ټول ګناهونه معاف کوي. نو په دې کې د ګناهونو بخشش هم دی. او که د چا خپلوان رشته دار وفات شوي وي او هغه وایي چې زما دا رشته دار اوس په جنت کې دی یا په جهنم کې دی، په کم ځای کې دی، په سختو کې تکلیفونو کې دی که په راحت کې دی، په غلیین کې دی که په سجین کې دی، محترم مسلمانانو، نو د هغې دپاره هم دا ختم وکئ انشاءالله چې الله تعالی به هغوی جنت ته ولیږي. د دې ختمولو سره سره به هغوی د الله تعالی اعلی مقام په جنت کې ورکړي. ځکه چې شیخ زکریا رحمت الله علیه یو مختصر شان واقعه نقل کړې، هغه واورئ محترمو. داسې نقل کړی چې یو کسو هغه ته به کشف کېدو، یو نوجوانو دینداره هغه ته به کشف کېدو. محترم مسلمانانو، په یو مجلس کې دا ناستی دی، د سره یو بل عالم هم ناستی دی. محترمو، دا نوجوان خفه شو، ډېر زیات خفه شو، په ژړا شو. پوښتنه ترې وکړه چې ولې خفه شوې؟ هغه ورته وفرمایل چې زما مور هغه په جهنم کې ده او په اور کې هغه سوځېږي. محترم مسلمانانو، نو هغه بزرګ فرمایي چې ما دا ختمونه ډېر زیات کړي د لا اله الا الله. ما په زړه کې یو ختم دی د دې مور ته وروبخو چې الله دا دې مور ته ما وربخلی دی، د دې ثوابونه ورته ورسولی کړي. محترمو، لږ ساعت پس هغه نوجوان بیا په ډېره خوشحالۍ کې او ډېر په سکون ورته میلاو شو، راحت. بیا ترې پوښتنه وشوه چې وختي په ژړا شوې، اوس ته خوشحاله وي، څه معامله ده؟ هغه ورته فرمایي چې مخکې ما مور په هغه په عذاب کې لیدلې وه، په جهنم کې، لیکن اوس الحمدلله هغه په راحت کې ده، په خوشحالو کې ده، په جنت کې ده. نو دا عالم فرمایي چې زمونږ خو په دې باندې یقین و چې دا کلمه داسې مجربه ده د لا اله الا الله، لیکن چې کله ما دا ختم وروبخو نو زمونږ یقین نور هم پوخ شو، یقین محکم شو، مضبوط شو چې واقعي دا کلمه د ډېر عزت او ډېر د جلال کلمه ده.
د الله تعالی کلمه د محترم مسلمانانو. نو تاسو د خپلو مردګانو دپاره هم کولی شئ. محترمو تاسو د خپلو ماتحتو دپاره د خپلو پریشانو دپاره هم کولی شئ. اوس د دې طریقه کار څه دی؟ خو یو سړی و چې زما د په یو ورځ کې الله تعالی حاجت پوره کړي، نو محترمو تاسو به دا ختم په غونډه کسه کوئ. یعنی څو ماشومان دي، خو داسې ماشومان چې هغوی پکې مطلب صحیح طریقې سره ویلی شي، چې غلط پکې نه وي یا شمار کې نه غلطیږي، نو هغوی هم تاسو سره ویلی شي. باقي به دغه بالغ افراد راجمع کوئ. هډوکي کوم چې د قجورې هډوکي دي هغې باندې یا محترمو تسبیح وغیره اکاونټر وغیره په دې باندې هم کولی شئ. نو تاسو به دا وظیفه د لا اله الا الله دا به تاسو محترم 80,000 پیرې وکئ. په دې یو ورځ کې کېږي چې یو څو کسانو م راټول کړو انشاءالله کېږي. 80,000 پیرې به وکئ، خو هر سر پیرې چې پوره کېږي نو یو پیره پکې محمد رسول الله وایي محترمو. یعنی 100 پیرې لا اله الا الله یو کم 100 پیرې او په سلمه دانه باندې به محمد رسول الله. محترمو دې طریقې سره چې دا ختم ستاسو انشاءالله څنګه پوره شي، نو دې نه پس بیا تاسو په جمع باندې یو کس په دعا غواړي، نور خلک به پې امین وي او الله جل شانه ته به داسې عرض کوي چې مالک الله دا کلمه تا ډېره وزنداره پیدا کړې. الله ستا حبیب سلم فرمایي چې دا د ځمکې او اسمانونو نه درانه ده، وزنداره ده الله. نو الله زما د حاجت د ځمکې او اسمانونو په مقابله کې الله ډېر کوچنی دی، ډېر وړوکی دی. الله ځمکه او اسمانونه څونه غټ دی، الله زما د حاجت ډېر وړوکی دی. الله زما د قرض محاجت دی، زما د کور پریشانی ده، زما د اولاد پریشانی ده، زما نور داسې تکلیفونه پریشانی دي. الله نو د دې مقابله کې دا هیڅ هم نه دي، تا ته ډېر زیات آسان دی. الله دا ستا پاک او حقه کلمه ده. الله د دې حقه کلمې د برکته زما د حق حاجت پوره کړي. نارواو کارونو دپاره به یې نه کوئ محترمو، د خاص حاجتونو دپاره. او که څوک وایي چې موږ یې خپلو والدینو ته بخو، د هغوی دپاره هم 80,000 پیرې تاسو کولی شئ. اوس که یو انسان په یو ورځ کې نشي کولی محترمو، نو خیر دی ځان له کاونټر پیدا کړئ، تسبیح په 10 ورځو کې وکړئ، په 20 ورځو کې وکړئ، چې په 100 ورځو کې تاسو کولی شئ دا ختم خامخا ځان دپاره، خپلې والدینو دپاره، د حاجتونو دپاره، د آخرت د ذخیرې دپاره لیږل ځان له پکار دي چې هر سړی دا ختم ځان له خامخا راونیسي او د آخرت د ذخیرو دپاره، یعنی د آخرت د سختو منزلونو د اسانېدو دپاره او جنت ته داخلېدو دپاره هر سړی انشاءالله دا ختم ځان دپاره راونیسي. محترمه انشاءالله آسان دی، بهترین دی. الله تعالی مو د زړه مرادونه ورسره پوره کړه، حاجتونه. الله تعالی زموږ تمام مسلمانانو کامل مغفرت نصیب کړي. الله د تمامو ضروریات چې څونه دي د مسلمانانو حاجات دي الله تعالی دې پوره کړي. الله تعالی تاسو له روح صحتونه، روغې کامیابۍ، روغې خوشحالۍ درکړي. موږ له یاد راکړه انشاءالله زموږ ویډیوګانې تاسو په مینه ګورئ. الله تعالی تاسو ته دغه شان مینه محبت وکړي څنګه چې تاسو موږ سره لرئ. په الله ګران شئ. جزاک الله خیره.